لوی سوچ دی کومې خبرې چې کېږي د هغې او ستا په سوچ کې څومره فرق دی؟ زه به تا ته دا ووایم که نه چې په کریټ کې فروټ خراب شي که نه یوه دانه خرابه شي خلک هغه دانه غذاري لرې کوي غذاري خو هغه ټول کریټ هېڅ چا هم نه دی غذار کړی ټول کریټ څوک نه غذاري د هغه یوې دانې دپاره د علماو دپاره زموږ دپاره قابل احترام دي او زموږ ملک زمونږ اسلام چې کوم دی دا د علماو په سر چلیږي او موږ علماو ته احترام ټول یوازې زه نه چې یوازې زموږ ټولو مسلمانانو له پکار دی چې د علماو احترام وکړو. دا خو علما نه وو دا خو یو دغه داسې خلک وو چې هغه ټولې دنیا ولیدو زه به د هغه څه ووایم چې داسې خلک ټولې دنیا ولده خو نه زموږ ښه خلک شته ډېرې غټې قربانیانې د دین دپاره ورکوي. علما خو د نبي علیه السلام وارث دي او هر سړي له پکار دی چې چېرته هم داسې خبره ونه کړي چې د هغه آخرت پې خراب شي. زبردست. نو علما زموږ دپاره قابل احترام دي. خواهش د هر مور و پلار د خپل بچي دپاره وي چې د نیکې لارې ته راشي او چېرته موږ په دنیا نه یو یا زموږ مشران نه په مقبره باندې راشي په لاره باندې راشي د څه زده کړي یو آیات نیم په موږ باندې ووایي زموږ په مشرانو باندې ووایي نو د هغې دپاره چې هر مسلمان دی هر رور دی هغه دا کوشش کوي چې زما د بچي نه څه جوړ شي. نو د خواهشونو خو که زه تا ته ووایم نو د هغې څه حد نه و موږ چې ورله کوم دغه کوو د دې نه مخکې زما بل یو بچی و په یو اتفاق یې ختم وکړو په بل وفات شو. بیا زما دته تادي وه چې دی زر د حفظ وکړي دلته نه ما راوویستو او د دوی سره مې داخل کړو. حاجي مونږ تاسو دا وخت راوستې د فرهان ایاز شهید والدینو ته د هغه ترونو ته د هغه رشته دارانو ته چې د هغه چې کوم قاتلانو هغه نیولی شوي دي زه به دیو ته تاسو بوځم د دغه ګرفتارۍ په حواله باندې به خبرې کوو د هغه د مړینې په حواله باندې چې کوم صورتحال مخې ته راغلی او د هغې په حواله به خبرې کوو بیا به د علما کرامو په حواله باندې دیونه تپوسونه کوو چې نن په معاشره کې په چاپېرچل کې چې کوم دی په علما کرامو پسې هم ډېرې زیاتې خبرې کېږي په مدرسو پسې خبرې کېږي نو دې رشته دارانو د فرهان ایاز شهید والد صاحب ته به تاسو بوځم د هغه نه به د علما کرامو په کردار باندې هم تپوسونه کوو ډېر زیات یو تشویش د څو ورځو نه او بیا لالا ستا سره د ټول پاکستان د صوبه خیبر پښتونخوا بلکې زه به تاسو ته دا ووایم چې د ټولې دنیا د میاندو د ټولې دنیا د خویاندو د ټولې دنیا د فلارانو ستا سره ډېره زیاته همدردي ده ستا د کورنۍ سره ډېره زیاته همدردي ده دا راته ووایه چې دا څو لمحې په کوم حالات کې په تاسو تېرې شوي دي او نن چې تاسو کوم ستاسو ماشوم هغه قاتلان چې کوم ستاسو مطالبه وه د ټولې علاقې مطالبه وه ګرفتار شو دې ته په کم نظر باندې ګورئ بچونه هغه ځای ته لاړ شي جی دې ته په دغه نظر ګورو د ټولو شکریا ادا کوو او مننه یې کوو څومره افسران چې دې کې محنتونه یې کړي دي شپه ورځې یو کړي دي منډې ترړې والي دي او موږ له راغلي هم دي دلته زموږ سره دغه کړی دی ناست دي او ویلي دي چې دا به موږ خامخا په هره طریقه چې دا زموږ د ټولو شریک غم دی عوام هم دومره منډه ترړه والي د قوم هم دومره په تکلیف کې و په دغه کې و چې د دې ګرفتارۍ نه پس لږ ډېر هغوی ته څه دغه میلاو شو چې یاره لږه سلبزاهي وشوه تسلي وشوه جی او چې دوی ګرفتار شو بیګانو ډېر خلک داسې وو چې لکه ما ته ټلیفونونه کېدو خو زما سره میلمانه په هغه موبایل باندې داسې په دغه جوړو هر سړي د خوشحالۍ دغه کوو او هر سړي د خپلو افسرانو او د حکومت شکریا ادا کړې ده او ستا امید و چې لکه دا غټ قدم چې کوم دی په پولیس فور ته کې او دا سړی به ګرفتار شي دا سړی چې څومره 100% مې امید او یقین مې و په خپلو افسرانو باندې ولې چې هغوی ما سره میلاو شي او هغوی ما ته ویلي وو چې د هېڅ چېرته نشي خلاصېدی دی به موږ خامخا ګرفتارو. لالا ستا دپاره ستا د بچي دپاره بلکې د خپل بچي دپاره د خلکو احتجاجونه وکړو سړکونه یې بلاک کړه څومره د هغې شکریا ادا کړې او څومره لوی ملګرتیا یې درسره کړې ده؟ یاره د ټولو شکریا ادا کوم او ټولو دا غم هر سړي به وي ستا د کور نه صرف جنازه وتلې ده او زموږ د کور نه جنازه نه ده وتلې خو زموږ په کور کې غم دی هر سړي هر خور جړېدلې ده هر رور زموږ سره جړېدلی دی داسې ملکونو نه موږ ته رنګونه راغلي دي ټلیفونونه راغلي دي چې موږ کوشش کړی دی هغو له هم تسلي ورکړې ده او دغه هم کړی دی لکه ډېرې خلک لالا دا راته ووایه چې ستا څومره خواهش و د خپل بچي د حافظ قرآن جوړېدو د عالم جوړېدو دپاره
خواهش د هر مور و پلار د خپل بچي د پاره یي چې د نیکې لارې ته راشي او چېرته مونږ په دنیا نه یو یا زمونږ مشران نه په مقبره باندې راشي په لاره باندې راشي د څه زده کړي یو آیات نیم په مونږ باندې ووایي زمونږ په مشرانو باندې ووایي نو د هغې دپاره چې هر مسلمان دی هر رور دی هغه دا کوشش کوي چې زما د بچي نه څه جوړ شي نو د خواهشونو خو که زه تا ته ووایم نو د هغې څه حد نه وه مونږ چې ورله کوم دغه کوو د دې نه مخکې زما بل یو بچی و په یو اتفاق یې ختم وکړو په بل وفات شو بیا زما دته تادي وه چې دی زر د حفظ وکړي دلته نه ما راوویستو د دوی سره مې داخل کړو نه نه هسې الله تعالی ته ما ته ډېر زیات خوږ ښکاري الله تعالی ته ډېر قدرمن ښکاري چې حافظ قرآن بچي او د علم په حاصلولو کې د قرآن شریف په حاصلولو کې ستا بچي چې کوم دي الله تعالی ستانه اخلي جی بالکل او دا بس نه یو پوه د الله پاک پسې راځي او موږ د الله نه په هر حالات کې راځي او الله دې زموږ نه راځي بس د ټولو مسلمانانو نه راضي شي الله دا راته ووایه چې علما کرامو له څومره قدر لري څومره احترام لري مدرسو دپاره دې څومره لوی سوچ دی کمې خبرې چې کېږي د هغې او ستا په سوچ کې څومره فرق دی زه به تا ته دا ووایم که نه چې په کریټ کې فروټ خراب شي که نه یو دانه خراب شي خلک هغه دانه غذاري لرې کوي غذاري خو هغه ټول کریټ هېڅ چا هم نه دی غذار کړی ټول کریټ څوک نه غذاري د هغه یوې دانې دپاره د علماو دپاره زموږ دپاره قابل احترام دي او زموږ ملک زمونږ اسلام چې کوم دی دا د علماو په سر چلیږي او موږ علماو ته احترام ټول یوازې زه نه چې یوازې زموږ ټولو مسلمانانو له پکار دی چې د علماو احترام وکړو دا خو علما نه و دا خو یو دغه داسې خلک و چې هغه ټولې دنیا ولیدو زه به د هغه څه ووایم چې داسې خلک و ټولې دنیا ولیدو خو نه زموږ ښه خلک شته ډېرې غټې غټې قربانیانې د دین دپاره ورکوي او ورکړي هم دي مخې ته نور هم ورکوي نو د علماو قدر موږ ټولو له پکار دی په موږ فرض دی د علماو د دین چې څوک د دین خدمت کوي په هره طریقه باندې چې کوي که هغه علما یې که هغه عام خلک هم د دین خدمت کوي نو د هر سړي موږ له پکار دی چې موږ د هغو قدر وکړو عزت یې وکړو علما خو د نبي علیه السلام وارث دي او هر سړي له پکار دی چې چېرته هم داسې خبره ونه کړي چې د هغه آخرت پرې خراب شي زبردست نو علما زموږ دپاره قابل احترام دي لالا څومره بچي دي ستاسو نور او د دې سره زما 4 بچي اوس دي 2 لوڼه دي او 2 بچي دي یو زوی مې د 8 کالو دی یو د 9 میاشتو دی او 2 لوڼه دي دا خپل نور بچو دپاره د څه سوچ دی نو سوچ خو مې دغه دی چې د دین زده کول زموږ دپاره لازم دی د مسلمان بچي دپاره دین زده کول لازم دی نو کوشش خو دغه دی چې هغو باندې دین نه محرومه خو نشو د قرآن نه خو محرومه یو مسلمان خپل بچی نشي دغه کولی خو په ټولو به سبق وایو کوشش به کوو چې هغو دینداره وي پرهیزګاره وي او ښه ولې چې بدعمله بچی دی چې په لاره روان وي نو د هغې باندې پلار یادېږي مور یادېږي تره یادېږي نیکه یادېږي او چې نیکعمله روان وي نو هم پې هغو یادېږي نو کوشش به دا کوو چې خپل په بچو سبقونه وایو هره طریقه استعمالولی شو په هره طریقه باندې کېږي په خپل کلي کې هم ویلی کېږي په قلاره دی وای په خپل کلی کې دی وای دنیا عالمان په خپل کلو کې هم زمونږ شته زما په خپل تر عالم و دا خو ما دته لګه تادی و ما چې دې زرو تاسو له قرآن شریف دا د حفظ زرو کې او بیا به دلته کې دغه کو نور تجوید او دا به بیا دلته کو د الله په لار کې بیا ولې تبلیغ کې به ولې او زما په دنیاي صدقه مې ردنه نو د دنیاي چې مال دنیاي ګټو دنیاي ولا چې لکه د دنیاي دومره تمام د دنه نو خو مجد دین زده کی زبردست بس د الله بخوخه زموږ په صبر ده موږ د الله ناراضي الله زموږ ناراضي امين امين